السلام علیکم دوستانو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یې. یو ډېره زیاته افسوسناکه دردونکې واقعه رامنځته شوې ده په ثوابه کې. کشر ورور او خوریي په شریکه باندې خپل مشر ورور نعیم ډېر په بېدردۍ سره قتل کړلو. نعیم او د کشر ورور د شریکې په ځمکه باندې زباني تکرار وشو او یو بل سره جنګ جګړه وکړه چې بیا پکې اصلاحي ته خبره وغوښته او د حساب له کشر ورور خپل مشر ورور نعیم ډېر په بېدردۍ سره قتل کړو. د دې واقعې تفصیل څه دی؟ راځئ مینوالو تاسو موږ سره دا ویډیو اخره پورې وګورئ چې د پوره معلومات نه خبر شئ. که څوک په دې چینل کې نوي مهرباني وکړئ سټار کلیک در سره ضرور سبسکرایب کړئ او بره ټلې نشان ووهئ. نورې هر یوه معلوماتي ویډیو به تاسو ته ډېره په اسانتیا سره میلاویږي. دا واقعه په ثوابه کې رامنځته شوې ده. کشر ورور او خوریي په شریکه باندې خپل مشر ورور نعیم ډېر په بېدردۍ سره قتل کړو. د کشر ورور او د نعیم دغه ځمکه په شریکه باندې وه چې دوی پکې جوار کرلي وو او د حساب له نعیم د دغه جوارو نه خپل کور ته جوار وړل. هغه ریبل چې د حساب له هغه ظالم کشر ورور پرې راغلو او په دغه جوارو باندې ورسره جګړه وکړه. زباني تکرار یې وکړو. بیا خبره د اصلاحي ته وغوښته چې د حساب له کشر ورور اسلحه راواخیستله او خپل مشر ورور نعیم یې ډېر په بېدردۍ سره قتل کړو او دغه کشر ورور سره خوریي هم شریک و چې نعیم یې ورته نیولی و. هغې هم ډېر زیات وهل ټکول ورکړي دي او بیا د حساب له په شریکه باندې ډېر په بېدردۍ سره نعیم قتل کړی دی. دواړه ملزمان پولیسو په 24 غنټو کې دننه ګرفتار کړل. دغې دواړو ملزمان له خو سخت نه سخت یعنې بدترینه سزا ورله پکار ده او بیا د هغې نه پس دغه کشر ورور پانسي کړلی شي. دومره غټ ظلم یې وکړو چې په جوارو باندې خپل مشر ورور نعیم ډېر په بېدردۍ سره قتل کړو. دا وه زموږ نننۍ ویډیو. نورې معلوماتي ویډیوګانو لپاره په دې چینل کې اوسئ. والسلام.